پزلونډي چې څومره کارکونان دي کنه دا ویډیو وګورئ د پزلونډي د ډیزلي د منافق چې څومره کارکونان دي زما دا ویډیو وګورئ. ما تاسو ته یو ویپیر ویلیو چې زه د ډیزلي توهین نه کول غواړم. د هغې په وجود ډیزلیان راغلي دي او د هغې په وجود ما ته غلط کمنټ کوي. په هره ویډیو باندې د ډیزلیانو کمنټ پروت دی، په هره ویډیو باندې د ډیزلیانو غلط کمنټ پروت دی. ډیزلیانو اول خو زه قلار شوی وم، خو اوس په داسې سافټویر اپډیټ کوم چې په نومې ډیزلي دی که نه هغه به ګورئ زما د نوم نه لرې تښتي. زه به اوس هغه توهین د ډیزلي د پزلونډي سلامونه ملګرو، ستاسو ورور یا زحمت سټار یم. ډېر په بخښنه سره مې دغه پوسټ ستاسو د وړاندې شیر کو، خو په دغه غرض سره چې وایي د بل خدای مه کنځئ، نو وایي ستاسو خدای ته بس کافران کنځل نه کوي که نه، دا به تاسو ته هم یادوي. خو غرض مطلب مې دا دی چې تاسو د بل لیډر ته کنځل مه کوئ، سپکې مه وایئ. نو یقینا ظاهره خبره ده چې ستاسو لیډر ته به هم څوک کنځلي نه کوي. څو ورځې وړاندې رفیع الله د سوشل میډیا د مخې بالکل یو پیغام ورکړی و چې زه به نور په مولانا فضل الرحمن صاحب پسې غلط ویډیوز نه کوم، هغه ته به غلط القابات یا نور څه داسې الفاظ به ورته نه استعمالوم. خو د بده مرغه هغه وایي چې د دغې ویډیو او دغه پیغام نه وروسته اوس هم زما په کمنټ سیکشن باندې کنځل او بدې ردې دي. ما ته خو پته نشته دی او ما د دو کمنټ سیکشن هم نه دی چک کړی، خو صرف او صرف په دې خبره خفګان راغی چې یو فرده توبه ویستله، نو په کار دی چې اوس زموږ ملګري چې کوم دی پښتانه ملګري ده ته ښکلي الفاظ استعمال کړي، او بلکې دا خو به ده د دې وه چې زه خپل ذهن مجبوره کړم چې چاته غلط الفاظ مه استعمالوه. نو ډېر د اپریشیټ کولو مقام و، خو په کار ده چې موږ اپریشیټ کړی وی په ځای د دې چې موږ دته بیا هم کنځلي وکړو. نو ډېر زیات د افسوس مقام دی ملګرو، رفیع الله جان دغه وخت کې د تعریف وړ و، خو د بده مرغه زموږ چې کوم د سوشل میډیا استعمالونکو هغه لره ښه سپورټ ورنکړو، بلکې هغه وایي د هغه د وینا تر مخه ما ته پته نشته، وایي چې زما په کمنټ سیکشن په هر ویډیوز باندې اوس هم کنځل کیږي او ما ته بدې ردې او بله غلط الفاظ استعمالیږي. نو پلیز مهرباني وکړئ د بل که سیاست کوئ، زه تاسو سیاست نه منع کوم او نه مو منع کولی شم، خو په ښه انداز کې په ښکلو الفاظو سره، ځکه چې ستاسو سیاسي لیډر چې کوم دی هغه هر چا دپاره ستاسو لپاره محترم دی، نو د بل هغه د هغه دپاره محترم دی. نو چې تاسو د هغه احترام وکړئ هغه به ستاسو ټیک شوله. د سوشل میډیا تر مخه د یو بل سره د ښو الفاظو تبادله وکړئ. اگر چې کریټکس چې کوم دی، کریټیسزم یا تنقید چې کوم دی د هر چا بنیادي حق دی، کولی شي او کوي به، ځکه خو وایي چې زه تنقید خو به کومه که څوک مري که پاتې کېږي. تنقید کوئ خو په ښو الفاظو سره. ملګرو تر بلې ویډیو خپل ورور یا زحمت سټار له اجازت ورکړئ. د لوی الله په امان.